बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې بل دوستانو سوشل میډیا په مخه یو خبره مخته شوې د داود شاه باندې پیښور کې قاتلانه حمله شوې د قاتلانه سوق دی او سونیا شاه په چا باندې دوا کړې د دوستانو د باره کې ټول معلومات د ویډیو کې شریکه مو تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړم موږ ویډیو ځان سره اخره پر وګورئ چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دی هغه د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیت پیښور د چې داود شاه باندې صدر کې قاتلانه حمله وشوله ډیر زیات زخمی حالات کې هسپتال ته منتقل کړو هسپتال کې آی سی یو وارډ کې دا د ټیم کې ورلا په کوما کې دا لا په هوش کې نه درغله سونیا شاه وای چې ما دوا په جان حبیب باندې دا یو واحد کاس دا چې دغه ما خاون سره کاس تو صرف اور صرف سوشل میډیا واجب باندې سوشل میډیا باندې کته چا باندې تنقید کوي نو دا برداشت ځان کې ستا چې ته هغه تنقید برداشت کول شي ولې یو بل تاسو بد رټیږي اصل خبره ملګرو دا چې دا دواړه چې دی دا د پښتو معاشره یو ناسور دا دغه پښتو معاشره یو چې کوم عزت او هغه خبرو کې ملاو کړي دي دا هغه داسې یو خلک دي چې دغه صرف پیسو د پر ار یو حد پر تلل شي خپل حیا عزت دغه د پر هیڅ معنی نه لري د معاشره حیا عزت دوی د پر معنی نه لري دوی واجب باندې خلک پښتونو بره کې څه خبره کې دین مخ کې پښتونو کې داسې یو کس نو چې هغه به خیر غوښتلو هغه به داسې غلط کارونه کې نن سبا پښتنې تور سره چې هغه سوشل میډیا باندې راشي او داسې کنزل کوي چې هغه مونږ خپل پسپک ښکاري چې مونږ کولین هغه خبرې راوځي خو دوی داسې نر په نری کولې یو سو لایکس دی پره یو سو کومنټس دی پره یو سو پیسو دی پره نن هغه سونیا شاه چې دا هغه په چیغو جاړي چې ما خوند داود شاه چې دا الله دې ماته واپس راکړي الله دې دغه ژوند ور کړي دوستانو مونږ هم د دعا کوو چې دغه الله پاک ژوند ور کړي ورته سرات مستقیم په لارې باندې راوځي او سونیا شاه اور علی شاه 007 د دواړه چې دي د دواړه ها سرات مستقیم باندې شي ولې مونږ د معاشره کې انسان ته ډیر زیات سپک قتل شي د پښتو معاشره کې وو زګ سپک قتل شي چې چا څه پیسې ده غریب سره کې نیک ده هغه ته سپک قتل شي او یو دم چې دا هغه څه پیسې ده هغه ته عزت ورکول شي که تاسو ته عزت نه ورکړي که تاسو دوی ته ویوز نه ورکړي که تاسو دوی خبرې نه وي اوریدلې ولې دا مونږ سوچ عکاسي هم کوي چې مونږ کانټینټ څه دی مونږ څوک فالو کوو مونږ څوک ګورو او ولې ګورو هغه نه مونږ څه زده کوو که تاسو عالمانو خبرې اورئ نو تاسو به علم زده کوئ که تاسو عالمانو خبرې نه اورئ او داسې خلکو خبرې اورئ نو هغې نه به تاسو څه زده کوئ او تاسو معاشرې باندې هغې څه فرق پرېوځي دوستانو دا هر یو چیز تاسو ته مخامخ دی دوستانو د باره کې تاسو سره دا کومنټ سیکشن